کې ورکه یو طالب العلم د ابو زرعه چې کوم دینو په درس کې به کېناسته ابو زرعه درې ابو زرعګان دي پکې یو د دینه مراد عمر ابن جریر دی د په درس کې به کېناسته نوې نوې وعدې کړو طالبو دا طالبان هم بعضې ټایم کې جذباتو کې راشي که نه نو ښځې ورته وایي خاونده ستا نوې نوې واده دې ته ډېر ناوخته راځې نو دی ورته یاره جي زه خو درس و تدریس کې ناست یم بس قرآن او حدیث د کوم بس روزانه به دا کار و ناوخته به درس نه راته دا ښځه ورته یو ورځ وایي تا هم ځان شرمولی دی او د استاز دې هم ځان شرمولی دی ابو زرعه ورته یادوي هغه ورته ښځې وایي خوله سمه خوځه و دا ته څه وی بس ورته یې وایي دې کې څه دي وایي ته چې تا ته دا استاد دومره عقل نه ښیي چې تا نوې واده کړی دی کور ته د وخته ده وایي دا استاد دې هم جاهل دی او ته هم جاهل یې مبالغه یې پکې نوره هم وکړه بس دا خو شاګرد و جذباتي و بس غوسه کې راغی چې غوسه کې راغی جي ورته یې وایي ښځې وایي که زما استاد د 1,00,000 احادیثو حافظ نی نو په ما باندې په 3 طلاقو طلاق یې ورته وخوړه مسله شوه جي بس چې لږ لږ وخت تېرېده 15 منټه 10 منټه 20 منټه تېر شو دواړه چې کوم دی نو عقل واپس ځای له راغی ټیکانې له راغی چې دا مې څه ووې څه پته لګي زما استاد د 1,00,000 احادیثو حافظ نی ګنه ښځه خو راباندې بیا طلاقه ده جي نوې نوې واده مې کړی دی بیا طالبانو له دوباره څوک ښځې ورکوي وایي دا طالب دی چڼې دی مړه الله دې معافي وکړي وایي دغه یو واده مې شوی دی بس ټوله شپه په ویښه باندې تېره کړه چې صبحایي شو ابو زرعه خپل استاد له په منډه درس کې کېناسته چې وي مسله درپېښ ده وایي څه مسله راغلې ده سخت پریشانه مجیب بیګا مې ښځې سره مکالمه بحث وکړه په بحث کې ستاسو باره کې ما ته څه خبره وکړه چې ما له غوسه راله ما ستاسو په دغه باندې ننګ وکړه ما وایي که زما استاد د 1,00,000 احادیثو حافظ نو په ما 3 طلاقو طلاق یې وایي ښځې سره ضمانت تېروه طلاق نه ده وایي جي د دې خبرې مقصد څه دی وایي ستا خبره صحیح ده الحمدلله د رب فضل دی وایي ما ته د صحابو 100,00,000 روایات یاد دي ته چې 1,00,000 یادې قسم دی 1,00,000 احادیث راته داسې یاد دي لکه انسان ته چې سورې فاتحه یادې ټول سبحان الله وایي 100,00,000 احادیث ورته یاد وي